دا الله رب العالمین احکم الحاکمین دا قانون او طریقه ده. کله چې یو انسان د الله لپاره غیرت کوي، الله رب العالمین دغه انسان په کور کې په ژوند کې خیر اچي. نوح علیه السلام د الله رب العالمین لپاره دعوت کو، د الله لپاره غیرت کړو. الله رب العالمین ورله اولاد په دنیا کې باقی پاتې کو. وجعلنا ذریته هم الباقین. نور خلق الله رب العالمین وفات کو په دی وجه باندې نوح علیه السلام ته ابو البشر ثانی وای. ته انسانانو سلسله نسب د نوح علیه السلام باندې راځي. په دی وجه باندې یو اثر کې راځي. الله رب العالمین فرمای، امام احمد بن حنبل رحمه الله په کتاب الزهد کې دا روایت راوړی دی. وی انی اذا رضیت بارکت وان برکتی لتبلع السابع من الولد. کله چې زما یو بندا زما خبر اومني، زه داغه نه راضي شم، او چې کله زه راضي شم نو دغه بنده کې برکت واچوم، خیر پکې واچوم. وان برکتی لتبلع السابع، او یقینا زما برکت زما خیر تبلع السابع من الولد. دیو انسان وو پښت پورې الله رب العالمین وې زما دا خیر او برکت رسي. مونږ په معاشره کې وګورو ډېر خاندانونه او کورونه داسې وي چې په هغه کې څوک عالم نه وي او یا د خیر ښېګړې کارونه والا نه وي، والله رب العالمین هغې له عزت ورکړی دی. د هغې وجه دا ده چې د دوی په مشرانو کې په نیکیانو کې یو کس داسې تېر شوی چې الله رب العالمین هغه راضي کړی و. الله رب العالمین په داسې قسمه خلکو په ژوند کې د هغه په کور کې خیر اچي. او دا رنګ الله رب العالمین فرمایي واني اذا عصیت عذبت. او کله چې یو بنده زما نافرماني وکړي نو زه په هغې باندې غوسه کېږم، او زما غوسه د یو انسان تر اوومې پیړۍ پورې رسي، تر اووم پوسته پورې رسي.